خو چې فيه د قرآن آیت ورکړي ناروا خو بیا نه یې ورکړي کوډ خو بیا نه یې ورکړي د یو کافر نوم خو بیا نه یې پکې لیکلی خلک یو خیرات وکړي یو کور ته وریجې پخې کړي یو شوله پخه کړي یو حلوا پخه کړي هغه ملایان نن باندې ودرول وایي دا به نه پخوي بیا مردارېږي عجیبه خبره عجیبه ناشنا منطق راغلی سر په خلاص که نه رسول الله صلی الله یار د حق دغه مذهب دی دا د جنجال د ختمېدو لار ده او که سړی وایي یا د جنجال د بل مذهب دی پر بل مذهب زموږ په افغانستان او پښتنو کې جنجال نه ختمېږي تر قیامت ته به دغه جنجال روان وي لکه نه چې د بې مذهب ورته جوړ که ختمېدی د امام صاحب پر مذهب به ختمېږي د امام صاحب د مذهب علما به کښې نه وو په مابین هغه به سر راغواړو مسایل به د امام صاحب پر مذهب حلوو چې د مقلد تقلید کوي لکه د نن زمانې ډېر خلک بس د هر چا د اردو خبره رالل بالا موږ منو د کراچي چې هره اردو رساله ماته رالل دا 1000 کاله دین فردومه دا 1000 کاله د خپل مشران ګرده پر ناروا بولم زموږ مشرانو چې کوم دین باندې روا وه نن هغه خلک راته ناروا بولي که نه زموږ مشرانو په دغه سره کم خیراتونه نه کول بس بولسمو تقلید د کم امام په اتباع کې د قرآن او د حدیث تشریح کېدله نن پر هغه باندې موږ ولاړ موږ نن د نویو دینو نه یو تابع چې د فلانکي ځای اردو فتوا راغلې ده د فلانکي ځای اردو رساله راغلې ده موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مقلدین یو که د امام صاحب پر مذهب باندې که اردو والا یي که پښتو والا یي که پارټي که عربي چې څوک زموږ سره اتفاق کوي هغه زموږ ورور دی په افغانستان کې ځای لري چې څوک زموږ سره د دې مذهب باندې اتفاق نه لري چې په هر نامه وي چې په هره ژبه باندې وي زموږ نه دي په کار موږ خو خلکو ته دا نه دي ویلي چې موږ د فلانکي ځای د فتوا تابعدار یو بس که د هغه ځای فتوا راغله موږ یې منو نور به ګرځو موږ وایي موږ د امام صاحب موږ وابیان نه یو موږ پنجپیریان او سلفیان نه یو موږ بې مذهبه نه یو چې مذهب راته ورک شوی دي موږ چې دا 1000 کاله په افغانستان کې کم دین دی پر هغه دین زموږ امارت نن ولاړ چې دا 1000 کاله په افغانستان کې د کم امام تقلید د کم امام په اتباع کې د قرآن او د حدیث تشریح کېدله نن پر هغه باندې موږ ولاړ موږ نن د نویو دینو نه یو تابع چې د فلانکي ځای اردو فتوا راغلې ده د فلانکي ځای اردو رساله راغلې ده موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مقلدین یو که د امام صاحب پر مذهب باندې که اردو والا یي که پښتو والا یي که پارټي که عربي چې څوک زموږ سره اتفاق کوي هغه زموږ ورور دی په افغانستان کې ځای لري چې څوک زموږ سره د دې مذهب باندې اتفاق نه لري چې په هر نامه وي چې په هره ژبه باندې وي زموږ نه دي په کار موږ خو خلکو ته دا نه دي ویلي چې موږ د فلانکي ځای د فتوا تابعدار یو بس که د هغه ځای فتوا راغله موږ یې منو نور به ګرځو موږ وایي موږ د امام صاحب تقلید کړی دي وویل لمن قلد المقلد علامه شامي وایي هلاک دي هغه خلک چې د مقلد تقلید کوي لکه د نن زمانې ډېر خلک بس د هر چا د اردو خبره رالل بالا موږ منو د کراچي چې هره اردو رساله ماته رالل دا 1000 کاله دین فردومه دا 1000 کاله د